پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي اسلامي او برادر ملکونه دي. زموږ ژبه، مذهب او کلتور سره شریک دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو وختونو کې تعلقات یعنی اړیکې کله ښې او کله بدې پاتې شوي دي. په افغانستان د شوروي اتحاد حملې وروسته په لکونو افغانان پاکستان ته په مهاجرت راغلل. پاکستان د شوروي اتحاد په دغه خلاف په دغه جنگ کې د افغانستان د خپلو وروڼو ډېر په ښکاره په کلکه امداد او ملاتړ وکړو. اوس هم پاکستان کې د 3 میلیون نه سیوا افغانان ژوند کوي. دلته کې خپل کاروبارونه کوي، تعلیم او خپل چې کوم روزګارونه دي هغه ترسره کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم پوله ده، کوم بارډر دی، نو هغه په سلونو میلونه اوږد دی. هم دغه وجه ده چې د افغانستان دننه حالات په پاکستان او د پاکستان چې کوم دننه سیاسي یا نور حالات دي نو هغه اثر کوي په افغانستان باندې. د خیبر نیوز دغه تړون لپاره یو نوی پروګرام کنیکټ اف پیک په نوم باندې شروع کوي چې مقصد یې د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو او د دې د ولسونو یو بل سره رانږدې کول دي. زه یم سید وقاص شاه، تاسو ته په خپل پروګرام کنیکټ اف پیک کې هرکلی وایم. ګرانو کتونکو، د دې پروګرام چې کوم هیډلاینز دي یا چې کوم نکات دي په یې باندې موږ خبرې اترې کوو، نو هغه موږ تاسو دپاره وایو چې په هغې کې د ټولو نه اولنی چې کوم مهم خبر دی نو هغه دا دی چې د امریکني فوج د جمعې پر ورځ نیو کابل کیمپ کوم چې د امریکن زیر استعمالو آرمي کیمپ نو هغه یې افغان نیشنل آرمي ته وسپارو. په دې موقع باندې د خارجي فوجونو کمانډر جنرال سکاټ میلر هم موجود و. جنرال سکاټ میلر دا وینا وه چې د افغانستان فوج افغان نیشنل آرمي یا ANA هغه د خپل ملک دفاع کولی شي او انټرنیشنل کمیونټي به د افغانستان د حکومت او د فوج په دې لړ کې مدد کوي. دې سره دویم چې کوم مهم خبر دی نو هغه د افغانستان دننه د دولت عالی شورا جوړېدل په دې حوالې سره خبر دی. په دې موضوع باندې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني سټیټمنټ راغلی دی. هغه دا وایي چې د دولت عالی شورا جوړېدل دا یو سیمبولیک اقدام دی. هغې دې ته سیمبولیک یا کاسمیټک اقدام ویلی دي او دا یې هم ویلي دي چې جمعیت ګوند کوم چې جمعیت اسلامي پارټي ده نو هغه تر اوسه پورې د دولت چې کوم عالی شورا ډیسیژن میکینګ ډیسیژن پاور دی نو هغې په تړاو باندې ضمانت میلو نشي، دي ته ګارنټي ورنکړی شي نو دوی به په دې کې هیڅ قسمه ګډون ونه کړي. دې سره که موږ وګورو نو د نیټو چې کوم سیکرټري جنرال دی جینس ټولټنبرګ نو هغوی سټیټمنټ راغلی دی. هغوی دا ویلي چې د افغانستان فوجونه د وطن د خاورې نه دفاع کولی شي. هغې دا وویل چې په دې تیرو کلونو کې د افغانستان نیشنل آرمي دومره پیاوړې شوې ده، هغې سره دومره وسایل او چې کوم ټریننګ هغې شوی دی چې هغوی کولی شي چې پخپله د خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د هغې سټیټمنټ دی. دې سره که موږ وګورو نو یو بل مهم خبر هغه دا دی چې افغان طالبانو د استنبول کانفرنس شرکت لپاره ځینې شرایط ایښودي دي. دغه شرطونه که موږ وګورو نو دا دومره زیات سخت دي او په دې کې ځینې شرایط هغه د نه منلو وړ دي. هم دغه وجه ده چې د طالبانو سره نږدې چې کومې سرچینې دي نو هغوی دا دعوه کوي چې د طالبانو لیډرشپ هغه چې هر ځای دی هغوی هیبت الله اخندزاده د هغوی په مشرۍ کې نو هغوی چې کومه مخکنۍ پرېکړه وه، فیصله وه یا اعلان کړی و چې موږ به استنبول کانفرنس ته نه ځو، نو په هغې باندې ټینګ ولاړ دی. او چونکې اوس پاکستان یا نور ملکونه ځینې چې کوم د خطې دي هغوی فشار راوستی په طالبانو باندې نو دغه سرچینې وایي چې ګنې طالبانو قیادت صرف د دغه فشار د لاندې نیم زړه ښه کړی دی دغه استنبول کانفرنس کې د شرکت لپاره. خو چې کوم شرایط یې ایښي دي چې ګنې د مخکې دي 2000 افغان قیدیان خوشي کړی شي، د بلیک لیست یا تور لیست نه دي د دې نومونه وویستلی شي، چې کوم ډکلیریشن د هغې حوالې سره کوم سخت شرایط یې ښودي دي. دې سره سره دوی دا هم وایي چې ګنې د دې د اول درجې چې کوم رهبري شورا ده شرکتیزه د هغې نه به یو کس هم یو فرد یا ممبر په دې استنبول کانفرنس کې شرکت نه کوي، بلکې چې کوم د دویمې درجې یا لاندې لیډرشپ دی نو هغه به ځي. او د اهمه خبره دا ده په دې کې یا مضحکه حیث چې هغه
دغه کانفرنس ته به هیڅ قسم اختیار نه وي چې داسې فیصله وکړي. نو دا ویل کېږي چې ګنې طالبان په دې حوالې سره په دغه استنبول کانفرنس کې شرکت حوالې سره سیریس نه دي، بلکې دا صرف ټایم پاس کول غواړي. دې سره که موږ وګورو نو په دې وروستنو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیکیورټي معاهدې یا د سیکیورټي اګریمنټ په حوالې سره کوم خبرونه راتلل، رومرز او افواګانې وي، ځینې دا هم ویل کېدل چې ګنې پردې تر شاته د برطانیې چې کوم فوج دی یا د حکومت د هغې په مرسته باندې د امریکې په مرسته باندې دغه اګریمنټ لګیا کېږي. په دې حوالې سره اگر چې څه قوي معلومات په ډاګه نشو، خو بل طرف ته د افغانستان رئیس جمهور ښاغلي اشرف غني او بیا په تیره باندې 2 ورځې مخکې د افغانستان د امنیت سلاکار حمدالله محب د هغوی لخوا په پاکستان باندې چې کوم تورونه لګولي شوي دي د پاکستان خلاف چې کوم هغې غیر پارلماني یا غیر ډیپلوماټیکي لینګویج استعمال کړی دی، نو پاکستان په هغې باندې ډېر سخت ریاکشن خولی دی او دا خبرونه راغلي چې پاکستان نن په باقاعده توګه باندې دا ویلي چې هغې به هېڅ قسمه تعلقات یا اړیکې یا رابطه هغه به حمدالله محب سره نه ساتي. ګرانو کتونکو دغه خبرونه تاسو وکتل او موږ په دې موضوعاتو باندې مرکه کوو د افغانستان پخواني د مالیې وزیر، دغه شان د ښاغلي رئیس جمهور پخواني سلاکار او بیا په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلي ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال صاحب سره د هغې نه موږ پوښتنه کوو چې کوم روان حالات دي، دا چې کوم پوینټس مونږ ډسکس کړو په دې باندې د هغې څه نظر دی. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال صاحب که زموږ اواز تاسو ته راځي نو موږ تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی وایو او زموږ ستاسو نه پوښتنه دا وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې ویل کېږي چې ګنې د پردې تر شا په د ولسونو نه پټ څه مذاکرات روان دي، څه خبرې اترې روانې دي او دا ویل کېږي چې ګنې دا د امنیتي تړون په حوالې سره څه پرمختګ هم شوی دی، څه غور حوض هم شوی دی. ستاسو په خیال باندې د دغه امنیتي تړون څه حقیقت شته که نه او د دې به څه اثرات وي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ستاسې د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وایم. دویمه خبره دا ده چې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، د بهرنیو اړیکو په هر ډګر کې که چېرته پټکاري موجوده اوسي نو دا به د ولس د غبرګون سره مخ کېږي، پایداري به ونه لري، ولو که په ښه نیت اوسي، ولو که ډېر ښه شیان اوسي. نو هیله مو دا ده د دولتمردانو څخه، د مشرانو څخه چې نه تنها چې طبعا د پټو خبرو څخه د دوی ډډه وکړي، دغسې ناستې چې هغه د برداشت د شک و شکوک ورکوي، دغسې ناستو څخه دی دوی خصوصا په دغسې یو فضا کې چې متاسفانه ګواښلې فضا ده، نو په دغسې چاپېریال کې د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. هر هغه ناسته چې د بیرونیانو سره خصوصا د ګاونډیو هېوادونو سره خصوصا چې هغه جنجالونه ورسره لري، که دوی لري دولت طبعا مشرانې تقاضا یې دا ده چې ناسته وکړي، مګر شریک دي د ولس سره چې په کومو موادو باندې خبرې وشي، په کومو موادو پیشرفت وشو، په کومو توافق وشو. په دې کې که توافق شوی وي، کومې ملي ګټو په اساس باندې وشو، نو دا ډېره زیاته ضروري ده. زاخیلوال صاحب داسې خبرونه راغلي دي چې ګنې د افغان ولسمشر ښاغلی اشرف غني صاحب به د پاکستان دوره کوي په راتلونکي کې. د دغه سفر په حوالې سره تاسو ته څه معلومات شته او تاسو څه ګڼئ چې ګنې دغه سفر سره به دغه سفر څومره فایدهمند دی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو لپاره؟ زه اصلا خپله په د شک په تیوریګانو باندې ډېر زیات یا د دسیسې په تیوریګانو باندې ډېر زیات نه غواړم چې ذهن متکي کړم. زه غواړم چې که چېرته د شک فضا وي نو شک ته د مثبت په لور باندې وکړو. نو په دې خاطر باندې چې زه ووایم چې په دې کې به څه وي څه به نه وي، هغه بېرته اولنۍ خبرې ته راغلم. طرفدار د دې یم، پاکستان مو ګاونډی دی، پاکستان مو یو تر ټولو ستر ګاونډی دی، د افغانستان په قضایو کې دخیل دی. یوه لاره پیدا کول ورسره پکار دي.
د مشرتابه نه د سیاسي مشرتابه نه ایجاب دا کېږي چې د داسې ګاونډي سره چې هغه د په قضایو کې تاثیرګذاره اوسي خبرې وکړي، سپینې خبرې دې وکړي، هغسې خبرې دې وکړي چې نتیجه پرې مرتبه شي. خو د ولس سره په کامل شفافیت باندې پټ سفر، پټې خبرې دا شکوک بار ته راوړي او دا نو بیا نه تنها چې د دوی په ګټه دوی ورنه ګټه نشي کولی، اصلا د دې ملک په خیر په ګټه نه دی. د سفر یې طرفدار یم، خو په څنګ د دې کې چې کاملا باید شفاف اوسي. ظاهرالوال صاحب، موجوده وخت کې پاکستان او د افغانستان اړیکې ستاسو په خیال باندې په کومه کچه دي؟ آیا دا ښې دي یا دغه بدې دي؟ مونږه اوس په یو نهایت نامطمئن طره فضا کې یو، هغه د شک فضا نه ده لرې شوې، نو په هماغه فضا کې یو. په دغه فضا کې طبعا دواړو طرفونه چې څومره ښودلی شي چې دلته د اعتماد د فضا په جوړېدو کې یو ګام اوچتوي، قابل باور او د زړه نه اوچتوي، صادقانه اوچتوي، دا په خیر د دواړو ملکونو ده، د افغانستان ده. نو همدا ده چې هماغه رقم چې زه وایم چې ناستې دې وشي، خو شفافې دې وي، مثبتې دې وي، په هماغه وخت کې هغسې اظهارات چې د دولتي مقاماتو څخه کېږي چې هغه توهین امیزه اوسي، هغه تحقیر امیزه اوسي، هغه د هغه مقام د شان او د حیثیت سره جوړ ونه اوسي، احساساتي اوسي. یو 5 کسه به ورباندې چک وکړي، ولې نه؟ فیسبوک کې به ورباندې یو څه دغه وشي، د فیسبوکي شیانو دا مشران باید زموږ راوځي، دا د ملک په خیر باندې نه دي. موږ ته درنې خبرې کول پکار دي، موږ ته پخې خبرې کول پکار دي، موږ ته ستراتیژیکې خبرې کول پکار دي، موږ ته داسې اظهارات چې هغه د یو ملت ته توهین ووسي، تحقیر ووسي، متاسفانه چې په دې وروستیو کې مو اورېدلي دي، هغه تشویقونکي دي هم نه تشویقوي او دوی دې هم نه تشویقېږي. دوی په دغسې حساس وخت کې د مشرانو نه خلک مشرتوب غواړي. مشرانو خلک کنځلي مشرتوب نه دی، توهین مشرتوب نه دی، تحقیر مشرتوب نه دی، او نه کوم د دې ملک کوم درد ورباندې دوا کېږي. ظاهرالوال صاحب، تاسو خپله باندې سیاسي ګوند هم جوړ کړی دی د نجات په نوم باندې، یعنې افغانستان د خلکو ته د نجات ورکولو چې کوم اوس موجوده حالات دي د هغې تاسو د هغې مشر یې. تاسو څه ګڼئ چې په افغانستان کې اوس د 18 کسیزه د دولتي عالي شورا اعلان کړی شوی دی؟ د دې عالي شورا ستاسو په خیال باندې دولتي عالي شورا د دې بس څه فایده وي د افغانستان د سیاسي حالاتو لپاره، دغه چې امن سولې راوستلو لپاره یا د دې موجوده حالاتو نه د نجات ترلاسه کولو لپاره؟ دا لوبې تر اوسه نتیجه نه ورکوي، وروسته نتیجه ورکوي. دا ټول په اساس د امتیازاتو، په اساس د ګپ ورکونې باندې جوړ شوي دي. د عوامو په سترګو کې خاورې شیندل دي، د بهرنیو همکارانو په سترګو کې شیندل دي چې ګویا دغه دی مونږ یو سیاسي اجماع جوړه کړه. بیا ګورو مونږ چې 2 میاشتې وروسته هغه په امتیازاتو باندې سره یو تقسیم د امتیازاتو وي، هېڅ کومه خبره نه وي. بیا همغه 15 کسان په یو بل شکل یې راتاوي، هغه خلکو مې اعتبار د لاسه ورکړی، دغه لوبې مې اعتبار د لاسه ورکړی. ولس ته مراجعه کول پکار دي، د ولسي مشرانو ته مراجعه کول پکار دي. په داسې یو بحراني حالت کې چې موږ یو، په دغه لوبو باندې که دا د دولت عالي شورا جوړه شي، دا اوس نه وړاندوینه درته کوم، یو 2-3 تصویري استفادې ورنه کېږي، خلاص 2-3 تصویري استفادې کېږي، یو څه امتیازي استفادې ورنه کېږي. د ملک په خیر هېڅ نوع استفاده ورنه کېدی نشي، ممکنه نه ده. دا لوبې شوي، دا لوبې تکراري دي، دا لوبې ناکامې دي. ظاهرالوال صاحب، اخرنۍ پوښتنه زموږ ستاسو نه چې کوم جنګ روان دی د کلونو راهیسې په افغانستان کې جنګ دی، خلک ډېر زیات ستړي شوي دي، تباهي وشوله، بربادي وشوله، د دغه جنګ نه ولس تنګ دی. آیا ستاسو په خیال باندې سیاسي قیادت به په دې کې وتوانېږي یا هغې دومره سیاسي بصیرت لري چې افغانستان به د دې جنګ نه خلاص کړي او یو پرامن افغانستان به مخې ته راولي؟ موږ د نجات حرکت باندې موخه جوړ کړې چې قدم به ږدو، میدان به نه پرېږدو، قدم به ږدو.
دا ملک دا نظام یوازې د هغه چا نه دی چې په قدرت کې دی، د هغه چا نه دی چې په چوکۍ کې ده، دا د ټولو دی، دا د ټولو دی. په نظام لا ښه خبره هغه څوک کولی شي چې د قدرت او د امتیاز هغه لالچ ورسره ونه اوسي او د یو آزاد فکر په اساس د یو مستقل موقف په اساس باندې یو موقف نیسي، هغه اصلي موقف دی. اصلي په دې کوم شکل باندې چې نظام د داخل نه ذوب شو، ویلې شو، ویلې کېږي، دې ته باید پای ټکی کېښودل شي. دا هغه څوک چې په داخل د نظام کې دي دا نه وایي، ځکه په دې نه وایي چې هغه بیا په ځان باندې اعتراض چې دی په ځان اعتراض شو، هغه نه مني. دا نن د نظام کمزوري چې کومه ده دا خو داخله ده، یوازې تعلیم مسله خو نه ده. دا فاریاب کې چې څه وشو دا ښه ګام و، هغلته داسې یو ګام اخیستل چې مرکزي نظام حکومت چلنج کول. اول که دا کار د نه شو کولی دا ګام باید نه اخیسته و چې ولې اخیسته عقل نشندې ولې وکړه. دا خو حیثیت د نظام برباد کړ، خراب دی کړ. او فاریاب یوازینۍ مسله نه، د دې نه مخکې داسې یو شی شوي. هغه فرمان چې نه یې شي کولی ځای ته ورسېد مه ورکوه، هغه امضا چې نه یې شي کولی تطبیقي کې مه یې کوه، چې وایي دې کړه بې حیثیته دې کړه، هغه چوکۍ دې بې عزته کړه، هغه مقام دې بې عزته کړه، دولت دې بې عزته کړه. نو په دې خاطر باندې دولت نه بیرون یوازې د نظام ساتنه د دوی خلکو چې نن د رئیس په نامه، د قمندان په نامه، د وزیر په نامه څوک پېژني، یوازې د دوی نه ده، زموږ ساتي د ټوله. په دې ټولو کې تاجر هم شامل دی. موږ د نجات په حرکت کې تاجر هم هڅولی چې راشي راسره ودرېږه، سرمایه دې مه فراروه، راځه دلته موقف نیسو. دلته سفارۍ کېږي، د بدترې ورځې دپاره سفارۍ کېږي، د جنګ دپاره سفارۍ کېږي. موږ تاسې د صلح او د ثبات دپاره صفایي کېږي، دلته د تقسیم دپاره سفارۍ کېږي، د قومي تقسیم دپاره، د اختلاف دپاره. موږ تاسې د ملي یووالي او د خلکو د راټولولو دپاره سفارۍ کوو. الحمدلله لبیک ورته تر اوسه پورې خلکو ویلي، دغې لار ته به دوام ورکوو. موږ د نجات په حرکت کې تاجر هم راوستی دی، موږ سپین ږیري هم راوستی، موږ عالم هم راوستی، موږ ځوان هم راوستی، موږ د ولایت نه نخبګان راوستي دي. په همدې باور باندې چې اول په خپل منځ کې ایجاد کړو چې انشاءالله تعالی د یو ملي صف په جوړولو سره موږ کولی شو هغه ویرې چې زموږ د ولس سره دي چې خدای ناخواسته یا د نظام سقوط وکړي، چې خدای ناخواسته افغانستان د راته په قومي جګړو بدل شي، خدای ناخواسته افغانستان د راته په مختلفو جغرافیو بدل شي. د هغې مخه نه خارجۍ نیوی شي، نه یې راته ونیوه، نه یې کیدای شي نیت وه. موږ تاسې افغانان یو جهان مننه ښاغلي حضرت عمر زاخیلوال صاحب. ګرانو کتونکو، ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال صاحب هغه څنګه چې موږ وویل پخوانی پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر او دغه شان اوس په موجوده وخت کې هغې هیډ سربراہ دي یا مشرتابه دي د نجات حرکت پارټۍ، کوم چې دوی نوی یو سیاسي جماعت رجسټر کړی په افغانستان کې او دا د دې چې کوم موټو دا یا د هغې کوم میشن دی نو هغه دغه دی چې افغانستان کې سوله راولي. ګرانو کتونکو، په دې روانو حالاتو باندې مونږ د افغانستان یو بل سیاسي څیرې او یو ډېر مشهور سیاستمدار د افغانستان پخوانی صدارتي انتخاباتو ته کاندید، د ولسي جرګې پخوانی رئیس او اوس موجوده وخت کې د ولسي جرګې غړی ښاغلی میرویس یاسیني صاحب سره به هم په دې موضوعاتو باندې موږ خبرې اترې کوو. د هغې نه موږ پوښتنه کوو چې کوم حالات روان دي نو د دوی په دې باندې څه نظر دی، څه راتلونکي وخت کې خدشات دي او څه مثبت خبرې دي. میرویس یاسیني صاحب، تاسو زموږ اواز راځي، موږ تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی وایو. ډېر زیات مشکور چې تاسو موږ ته د خپل قیمتي وخت نه موږ تاسو وخت راکړو. زما ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنگ لګیا دی، روان دی د دولت او طالبانو ترمنځ. تاسو څه وایئ چې آیا دغه جنگ چې کوم دی نو دا د قدرت یا د اقتدار د حصول لپاره دی، او بل دا چې د امریکني فوج د وتون وروسته ستاسو په خیال باندې د افغانستان صورتحال څنګه وینئ تاسو؟ لکه ستاسو په خیال کې یا ستاسو تجزیه سره چې څه صورتحال راپېښېدی شي؟ ناامني او اقتصاد دواړه د راکټ په سپیډ د ځمکې خواته را روان دي. یعنې په دې معنی چې ناامني هم په دې ملک کې ډېره زیاته ده. زمونږ اردو پرون نابرابرانو کې چې په 22 ولایتو کې جنګ دی، نو موږ 14 ولایت لرو په 22 کې چې جنګ دی، نو ته د جنګ کچه او ناامني جنګ سره موازي روانې وینه تویږي، ماشومان یتیمانېږي، میندې
بورېږي او ځوانان چې دي هغه کونډېږي. د دې مظلمې او د دې مصیبت مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ دا د هغه چا په غاړه دی چې هغه صلح نه کوي. دا د هغه چا په غاړه دی چې هغه ته صلح یو تزئیني او یو کاسمیټک چې ورته وایي یو د ډول یو کار دی. نور د قدرت امتداد دی، د قدرت نیول دي او د خدای په لحاظ چې دا خلک نور دواړه طرفه دي دا موضوع د قدرت شاته واچوي. آخرت لري، دنیا لري، تاریخ لري. که خلک وغولوي خلک نه غولېږي. په دې مظلوم ملت نور رحم وکړي. خلک روان دي، خلک ځي. زمونږ د هر قشر نه، زمونږ د تعلیم یافته قشر نه خلک روان دي. زموږ هغه ترجمانان چې دي هغه خارجیان باسي یا ځي، هغه یو تعهد لري ورسره چې موږ دا باید وباسو. او ځوانان لر چې حتی زموږ د میډیا خلک بهر ته وتښتېدل او بهر ته لاړل بیچارهګان. نه امنیت شته دلته، نه اقتصاد شته دلته، نه عدالت پیدا شوی دی. او دا داسې نه دی د اول نه تر اخره پورې دا سلسله د منفي ګرایي خواته، منفي خواته روانه ده. نو د دواړو اړخو باندې چې هم حکومت دی او هم طالبان دي، په دوی زما غږ دا دی چې دا دې پرېږدي چې په دې ځای کې کوو، په دې ځای کې نه کوو. عاجل دی خپل دیني، انساني، ملي او وطني مسؤلیتونه د احساس کې. که جنګ ډېر وشي نو بیا به په آخر کې به څه وي، نتیجه به څه وي. زه که د وطن نادره جوړه شي یو سړی په هدیره کې پاچا وي نو د هغې پاچاهي به څه خوند وي. نو زما التجا او التماس او خواست دا دی چې دواړو طرفونو ته چې عاجل صلح وکړي او دا موږ په خپله جوړ کړي. او که موږ په دې په تمه یو چې خارجیان بیا موږ ته جوړ کړي، روسان راغله او نور ملک نورم وران شو، امریکایان راغله، یو څه تقدم یعنې اقتصادي پیشرفت سړکونه جوړ شو، پوهنتونونه جوړ شو، دا جوړ شو، خو دا د ورانۍ خواته روان دي. موږ مؤسسې جوړې نه کړی شوې. که دا ټول افغانان په اتفاق سره نشي او دا باید پکې نه وي چې زه دا وباسم او دا ځان ته وکړمه. یو طرفه حکومتونه کول د ملت نه بغیر یو ته د ملت یو ډېر قشر هغه ویر کړي یا هغه د باندې کړي. که هر څوک په دې فکر کړي دا د ځان سره هم خیانت کوي، غلطي کوي، او د خلکو سره هم کوي او د ملت سره هم خیانت کوي او غلطي کوي. یاسیني صاحب تاسو وویل چې ګنې عوام سوله غواړي، د جنګ نه تنګ دي. حکومت هم دا وایي چې موږ سوله غواړو، بل طرف ته طالبان هم دا وایي چې موږ سوله غواړو. نو بیا دغه سوله ولې نه راځي؟ دغه سولې په راتګ کې یا د دې په لاره کې دغه خنډ څوک دی؟ زه باید تاسو ته په دې کې یو عرض وکړم چې یو نقطې سره زه موافق یم چې ولس سوله غواړي، ځکه زموږ هغه سوځېږي چې اور پرې بلېږي. خو زه په دواړو کې شک کوم چې حکومت دی او طالبان دي. ولې یو ملموس شی نه راوباسي؟ ولې نه کښېني؟ دې ته څه ضرورت دی؟ دلته کښېنم هلته نه کښېنم، دا ډېر شو، دا کم شو، کم زر وخت دپاره کښېنم، نه کښېنم. زما نمایندګان د دې ځای نه ځي او قطر ته د هغه نماینده نه راځي. په دې کې دا مشکلات پیدا شو. دوی نه غواړي وروره، دوی هغه شی چې دوی باید وغواړي. دوی ما مخکې عرض وکړو چې دوی باید مسؤلیت ایمانی، دینی، اسلامي، انساني، وطني، ملي دا ټول باید احساس کړي او زر تر زره صلح یو نتیجه راوباسي. او که دوی داسې کوي چې زموږ سات د پکې تیر وي، چوکۍ هم موږ سره شته، تالارونه موږ سره په لاس کې دي، کورونه په خارج کې لرو، د دواړو خواو ته دغه به ډېر مشکل او دا به د ناورین نور هم عمق ته بوځي او ژوروالي ته به بوځي. یاسیني صاحب افغانستان چې کوم ولس دی، عام ولس دی، هغه په دغه اور کې سوځي، د جنګ په اور کې سوځي. نو ستاسو په خیال باندې د دې ذمهوار څوک دي؟ دغه د هور دغه پړه دا چا په غاړه راځي؟ روح ترې وتلی دی، 40 میلیونه افغانانو نه روح ایستلی دی. دا په هر سړی په خپل غم په کور کې نولی دی. په هر کور کې جنجال دی، په هر کلي کې جنجال دی، په هر لار جنجال دی، په هر ښار کې جنجال دی. یعنې د امنیت په لحاظ، د عدالت په لحاظ، د انکشافي کارونو د رسولو په لحاظ، دغه ټول یو د فساد یو ماحول جوړ شوی دی او اور بل دی، هلته پکې سوځېږي. دغه سره ولس سره کله دا ژبه پاتې ده، ولس سره کله دا اتحاد پاتې دی چې ولس خپل اظهار د دیموکراسۍ په رڼا کې چې دوی وایي چې وی کې او راوځي مظاهره وکړي یا اعتصاب وکړي. که مثلا یو مظاهره وشي او په هغې کې یو انتحاري وشي، د هغې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ ولس خود یو ذهني یو روحي فشار لاندې دی. یعنې ولس سره خبره نشته، دواړه نخوا د جنګ چې دي دا مسؤلیت لري. ها میرویس یاسیني صاحب چې کوم موجوده حالات دي ستاسو په خیال باندې، نو آیا حکومت د افغانستان حکومت
هغوی د دغه حالاتو ادراک لري؟ ما عرض وکړ چې د هغوی ساعت پکې تیر دی، طیارو کې سفرونه کوي، هغوی پروتوکول لري، د هغوی د دې وطن او د خلکو په فکر کې قطعا نه دي او دوی ته چا رښتیا خبره هم کړې نه ده، او که کړې دي دوی اوري نه. دوی د خپل ضمیر سره یو محاسبه وکړي. دوی د خارج او دنیا او امریکا او روس او پاکستان او هندوستان او ایران دا نو پرېږدي د وخت لپاره فکر دې وکړي چې زه مسلمان یم، زه افغان یم، زه انسان یم، او د خپلې جامعې دپاره دې فکر وکړي او یو حل لاره دې راولټوي. دا د دوی مسؤلیت دی، که نه هم د خدای په نیز، هم د تاریخ په نیز، هم د خلکو په نیز، د خلکو به لاسي او د دوی به ګرېواني هم په دنیا کې او هم په آخرت کې هم د تاریخ په اوږدو کې. یو جهان مننه یاسیني صاحب. ګرانو کتونکو، تاسو د میرویس یاسیني صاحب دغه احساساتي او جذباتي خبرې تاسو هغه ومرېدې او هغه تاسو وکتلې. هم په دغه موضوع باندې چې که چېرې د افغانستان نه د امریکني فوجونه لاړ شي نو دغلته کې به څه قسم صورتحال مخې ته راشي او د دې به په دې ریجن باندې او بیا په پاکستان باندې څه اثرات وي. هم په دې موضوع باندې مونږ رابطه کړې ده خپل سینیر صحافي تجزیه نګار څوک چې په انټرنیشنل لیول صحافي دی، هغوی په دې ریجن باندې د هغوی ډېر زیات ژور نظر دی. السلام علیکم سر. جی بھائی صاحب. اچھا سر، اگر امریکہ نکل جاتا ہے افغانستان سے تو پھر وہاں پہ جو کابل حکومت ہے، کابل رجیم ہے یا افغانستان کا گورنمنٹ ہے جو انکمبنٹ اشرف غنی صاحب، تو اس کی کیا صورتحال ہوگی اور جو سچویشن ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بغیر دیکھیے، جو بائیڈن انتظامیہ یا امریکہ نے نکل جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہلو آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی سر. دیکھیے وقار، جس طرح بائیڈن انتظامیہ نے امریکی افواج کے انخلاء کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت سارے سوال کھڑا کر رہا ہے ہمارے خطے کے لیے، افغانستان کے لیے، افغان عوام کے لیے اور خود امریکہ کے لیے. جو بائیڈن جو ہے وہ اس فیصلے سے امریکیوں کا تو دل جیت لیں گے کہ ویتنام سے بھی لمبی جنگ، 2 دہائیوں پر محیط یہ جنگ جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے ختم کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ادھوری جنگ ہے اور سب سے بڑا سوال یہ کہ امریکہ نے $1 کھرب خرچ کرنے کے بعد کیا یہاں پر پایا ہے اور کیا یہاں پر امن قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، کیا افغانستان کے اندر کوئی ترقی ہوئی ہے. بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں اور اسی وجہ سے افغان عوام، پاکستانی عوام اور پوری دنیا حیرت میں ہے کہ 1980 کی دہائی کا طرز تجربے کے بعد بھی امریکہ اور اس کے ساتھ 41 ممالک جو اس وقت افغانستان میں رہے ہیں مختلف اوقات میں، ایک وقت میں 1.25 لاکھ کے قریب یہاں پہ فوجیں تھیں مغربی ممالک کی، انہوں نے کیا حاصل کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت افغان فوج جو ہے کیا وہ تیار ہے انتظام سنبھالنے کے لیے؟ سیکیورٹی بالکل نہیں ہے. ایل اکوپڈ ہے، وہ ایتھنک لائنز میں ڈویژن اس کی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ اگر جب 11 ستمبر کو یہ انخلاء مکمل ہو جائے گا، 2300 سے 3500 امریکی افواج اور 7000 کے قریب نیٹو افواج جب نکلیں گی تو اس کے بعد یہ افغان فوج جو ہے اس کا اتحاد برقرار رہنا میرے لیے بہت حیرت کا باعث ہوگا کہ اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے، کیونکہ ابھی وہ آدھے سے زیادہ جو ہے افغانستان وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے. طالبان نے ابھی کوئی 4 ڈسٹرکٹس ابھی انہوں نے اپنے قبضے میں کیے ہیں، لغمان تک پہنچ گئے ہیں. تو افغانستان جو مجھے لگتا ہے وقاص وہ یہ کہ جو مجھے کہتے تھے افغان طالبان جب میں زابل میں تھا یا اورزگان میں تھا 9/11 کے بعد، وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو ہے اگر گھڑیاں امریکہ کے پاس ہیں تو وقت ہمارے پاس ہے. تو اس وقت جو ہے اب ان کی گھڑیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اس کی سوئیاں بھی رک گئی ہیں امریکہ کی، لیکن وقت جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے. تو اسی وجہ سے افغان حکومت کافی بے چین ہے اور وہاں پہ نہ ترقی ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے. آپ دیکھیے، مجھے ایسا لگا کہ جب میں لاسٹ ٹائم کابل گیا تھا کہ افغانستان کے اندر ڈالرز کا ایک سمندر ہے جس کے اندر افغان عوام جو ہے وہ تیر نہیں سکتے.
तो वो जो डॉलर जो समंदर था उसमें से सब लोगों ने अपने अपना पैसा निकाल के वो तो निकल गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान को वैसे ही बदहाल छोड़ा है, वैसे ही एक हेल्पलेसनेस की सूरत हाल मुझे लगती है कि कोई बहुत ज़्यादा बदला नहीं है वहाँ पर। अगर आप अफगान अवाम की बात करें तो जनूब मगरब में, जनूब मशरक के अंदर तो तालिबान हैं, और जो हमारी इत्तला वो ये है कि अंदरूने खाना तालिबान ने आलमी बिरादरी को ये कहा है कि वो इन इलाकों के लिए उनको इमदाद भी दें, वो गवर्नेंस भी उसमें मदद करें, और वो यहाँ पर उनको ये टेरिटरी दे दें, और वो अफगान हुकूमत की लेजिटिमेसी तस्लीम करके वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है, इस अफगान हुकूमत जो है, अशरफ गनी साहब की हुकूमत, वो एक पपेट हुकूमत है, एक कठपुतली हुकूमत है, तो वो उसको नहीं मानते। तो ये एक मामला बहुत अटका हुआ है मामला, और सबसे बड़ा मसला ये है कि अशरफ गनी साहब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने जिस तरह उन्होंने बयान दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। और फिर अशरफ गनी साहब ने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को और दूसरा उन्होंने एक जर्मन मैगजीन को दिया, जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया है कि तालिबान की फंडिंग, फाइनेंसिंग और सब कुछ पाकिस्तान पे आती है। तो एक तरह से वो पाकिस्तान पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी हर एक पर आती है, वो अफगान अवाम पे भी आती है, अफगानिस्तान हुकूमत पे भी आती है, और कारज़ई साहब और अशरफ गनी साहब पे आती है, अब्दुल्ला साहब पे आती है, अमेरिका पर आती है। तो उन पे जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान पे जिम्मेदारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये माजी का जो वो मंतरा दोहरा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में उनके लिए इत्मीनान उनके लिए नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल में इनखला के बाद अशरफ गनी साहब का मुस्तकबिल जो है वो कोई रोशन है, क्योंकि उनकी एक सियासी कॉन्स्टेंसी है नहीं, और मुझे वो बहुत कमज़ोर और तन्हाई की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। तो इनखला के बाद सबसे बड़ा जो एक मरहला है कि तालिबान के जाराना अंदाज को किस तरह रोका जाए, और अफगान अफवाज के अंदर क्या इत्तेहाद बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, और तीसरा ये कि पाकिस्तान क्या अपने असर-रसूख इस्तेमाल करते हुए तालिबान को यहाँ तक लेकर आ सकता है कि वो अफगान हुकूमत के साथ बात करें। तो एक बहुत पेचीदा मसला आगे है। मैं नहीं समझता कि 90 की दिहाई वाली एक खाना जंगी की सूरत हाल होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वायलेंस बढ़ेगा, इनफाइटिंग बढ़ेगी, और तालिबान के जो सोल्जर्स हैं ऑन ग्राउंड वो आगे की तरफ जाएंगे, और जिससे मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक बेचैनी है आलमी बिरादरी के अंदर भी, और ख़ुद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुतासर ज़दा जो मुल्क हो सकता है, और एक बहरान का जो ख़तरा है पाकिस्तान को वो है, क्योंकि मैंने आपने वकास सब देखा है कि किस तरीके से लाखों मिलियन 3 मिलियन अफगान अवाम जो है वो यहाँ पर रहे हैं, आप और हम उसमें पले बड़े हैं, वो हमारे साथ पले बड़े हैं, तो किस तरह बदहाली के अंदर वो वहाँ से निकले हैं। तो कहीं अफगान मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा सैलाब ना हो। और दूसरा दहशतगर्दी के मामला जिसका सेंटकॉम के जो सरबराह हैं जनरल मैकेंजी, उन्होंने कोई 2-4 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है, और रिफ्यूजीज़ का भी मसला हो सकता है, और दूसरा दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। तो एक गंभीर सूरत हाल सामने है, और 4 दिहाइयों के बाद भी मैं वकास आप यही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, तो एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा अवैस तौहीद साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अफ़गानिस्तान की जो नेशनल फ़ोर्स है या अफ़गान नेशनल आर्मी है,
تو وہ ٹرین بھی نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے اس لمبے جنگ کو لڑنے کے لیے. لیکن وہاں پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اشرف غنی جو پریزیڈنٹ ہے افغانستان کے, ان کی پوزیشن کمزور ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر جو باتیں آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی ایگریمنٹ ہونے جا رہی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, بلکہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان فورس یعنی پاک فوج کے جوان یا پاک فوج افغانستان چلی جائے اور وہاں پہ اشرف غنی حکومت کی حفاظت کے لیے ان کو کوئی کنٹریکٹ دیا جائے, کوئی ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا جائے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور اس کے پاکستان کے لیے افغانستان کے اندر یعنی طالبان کی صورت میں اور پاکستان میں بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں تو جو ریپرکشنز ہوں گے پاکستان کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے وقت ابھی جب برطانیہ کی فوج کے سربراہ اور ہماری فوج کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب کابل تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پہ ان کی ہائی لیول ملاقاتیں ہوئی تھیں سیاسی اور عسکری قیادت سے, اور اس کے بعد سے یہ اطلاعات یا یہ افواہیں یا اس طرح کی خبریں گردش میں رہیں کہ کیا پاکستان جو ہے اس پہ برطانیہ یا عالمی برادری کا ایک انفلوئنس ہے کہ آپ یہاں پر ایک سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح سنبھال سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری بات ہوئی ہے وہ بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ جو ہے وہ ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ایک فارمل طریقے سے کوئی اس پہ نہ معاہدہ ہوا ہے. یہ بات چیت ہے جس کا ذکر اشرف غنی صاحب نے بھی اپنے جرمنی کے میگزین کے اندر, جرمنی میگزین کو جو کیا تھا ڈی سویگل کو, اس میں اس کا ذکر کیا تھا خود اشرف غنی صاحب نے بھی جب ان سے سوال پوچھا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل ہوگا. جہاں تک اطلاعات ہیں, جہاں تک سیکیورٹی حلقوں کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی جو افواج ہیں ان کی تعیناتی کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور ترکی, آپ کو پتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا اتحادی ملک ہے, تو اس وجہ سے ترکی کی بہت ہی معمولی تعداد میں افواج وہاں پہ رہی ہیں افغانستان میں. اب ان کا انخلا ہو گیا لیکن اس کی تعیناتی کی بات ہو رہی تھی, اور اسی کی بنیاد پہ ایک انہوں نے نیوٹرل ملک رکھتے ہوئے جو ہے وہ استنبول کے اندر کانفرنس رکھی تھی جس کے اندر بہت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے طالبان نے, اور وہ اب آنے والے دنوں کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کانفرنس ہوگی. لیکن طالبان کے حلقوں سے جو ہمیں تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن نہیں بھیجنا چاہ رہے, اور وہ یہ تاثر دینا نہیں چاہ رہے کہ جی استنبول کے اندر یا کہیں پہ بھی ایسی کانفرنس ہو جس کے اندر کوئی بھی بات چیت ہو اور اس کے اوپر کوئی مہر لگا دے. وہ کہتے ہیں کہ دوحہ معاہدے کے بعد جو وعدے وعید ہوئے تھے اس کے ہی تناظر میں آپ آگے بات کریں اور آگے ایک فریم ورک بتائیں, ایک پوری ٹائم لائن بتائیے کہ کن نکات پر بات کی ہے. وہ افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنا چاہ رہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رشیا, ایران, چین, پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. ایک اپنے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جب اوباما انتظامیہ کے اوباما حکومت میں جب ایک کوشش ہوئی تھی یہاں پہ امن قائم کرنے کی, اس میں اور آج کی صورتحال میں فرق ہے. آج کی صورتحال میں صرف یہ فرق ہے کہ ریجنل قوتیں جو ہیں, چین کے بھی کافی سٹیکس ہیں افغانستان کے اندر, انویسٹمنٹ کے بھی ہیں اور سیکیورٹی کے بھی ہیں, اور اسی طرح رشیا کے ہیں, اور اسی طرح ایران کے ہیں, اور اسی طرح پاکستان کے ہیں. ایران چاہتا ہے کہ اپنے علاقوں سے جو ملک ہیں, ملحقہ علاقے افغانستان کے بارڈر کے پاس, وہاں پر داعش کا اثر رسوخ نہ ہو. اور طالبان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں ان کے روابط بڑے ہیں, اور وہ فرقہ وارانہ جو ایک اختلافات تھے اس کے باوجود طالبان جو ہے انہوں نے تہران کی وزٹ کی ہے, مشہد کے اندر ان کی ایک پریزنس ہے اور آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. تو میرے خیال میں ایران نے اپنی فیوچر کو اس طرح سے سیکیور رکھنے کی کوشش کی ہے کہ انخلا کے بعد ان کے اس میں اسپل اوور نہ ہو, اس کے اوپر اثر نہ پڑے. رشیا یہ چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر, ازبکستان میں, تاجکستان میں, یہاں پر
وہ افیکٹ نہیں آئے، وہ امپیکٹ نہیں آئے، کیونکہ چیچن جو ایک انسرجنسی تھی جس پہ پیوٹن نے کافی قابو پایا ہے، کہیں وہ پھر سے سر نہ اٹھائے اور اس کا کہیں کوئی نیکسس نہ بنے اگر افغانستان کے اندر کوئی صورتحال ہو. اور ماضی کے اندر وہ اسکور بھی سیٹل کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے انہوں نے اس سپر پاور یو ایس ایس آر کو شکست دینے کے لیے مجاہدین اکٹھے کیے تھے. اب وہ ایک امن یہاں پہ قائم کرنے کے لیے ایک ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کا ایک انٹرنیشنلی ان کی لیجیٹیمیسی بڑھ رہی ہے رشیا کی، اور افغانستان ان کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ ایک ریجنل گیم بھی ظاہری بات ہے سر اٹھا رہا ہے. چائنا جو ہے وہ اس کے آلریڈی طالبان کے جو انڈر کنٹرول ایریاز ہیں اس کے اندر ایک وہاں پہ مائننگ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. پھر واخن جو ایک پورا بائی پاس ہے وہ چائنا سے مل رہا ہے آگے چل کے، تو پھر چائنا کے بھی اسٹیکس ہیں، تو چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ افراتفری ہو. تو 90 کی دہائی سے یہ معاملہ مختلف ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی خانہ جنگی تو نہیں ہوگی یہاں افغانستان میں، لیکن صورتحال کافی گھمبیر ہوگی. پاکستان کے جو صورتحال ہے وہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے 70 to 80% جو ہے وہ آلموسٹ فینسنگ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات ہیں اور صدیوں کے تعلقات ہیں لوگوں کے، تو وہ آئیں گے، ریفیوجیز کا مسئلہ ہوگا. افغانستان کے مسئلے سے پاکستان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. ماضی کی غلطیوں کا بوجھ کندھوں پر رہے گا، الزامات اور انگلیاں نشانہ بڑھیں گی. چاہے پاکستان کی ایک مجھے جو تاثر ہے کہ افغانستان کے اندر ایک جو ماضی کا جو ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک تاثر تھا وہ اب الگ ہے، اور وہ واقعی میں چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، لیکن ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا. اور طالبان یہ چاہے کہیں بھی پاکستان کہ طالبان کے ساتھ ہمارا اثر رسوخ ہے، ہمارا کوئی وہ ہماری ہر چیز نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود بھی عالمی برادری کا یہی دباؤ رہے گا کہ نہیں، طالبان کے خاندان آپ کے اس میں ہیں، طالبان کو آپ نے ماضی میں تسلیم کیا تھا. تو اب پاکستان کے لیے بھی ایک ٹکی سچویشن ہے، ایک آکورڈ سچویشن ہوگی جب 11 سپتمبر کو انقلاب مکمل ہو جائے گا. تو پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے اور اندرونی سیکیورٹی جو استحکام بہت کچھ منحصر کر رہا ہے، اس کا انحصار بہت ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد صورتحال کس طرح جنم لیتی ہے اور کس طرح اثر اٹھاتی ہے. تو ایک پیچیدہ صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے سامنے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ وہ یہ ہے وقاص کہ پاکستان آگے چل کے مستقبل میں چین اور امریکہ کے درمیان دونوں کے اسٹیک یہاں پر ہیں، اس کے درمیان ایک توازن کیسے برقرار رکھے گا. ہمارا ٹرسٹ لیول بیجنگ کے ساتھ زیادہ ہے، چائنا کے ساتھ ہے. ہمارا اسٹریٹجک جو الائنس ہے وہ چائنا کے ساتھ زیادہ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ماضی میں رہا ہے، اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن ہم سپر پاور امریکہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیں گے. تو کس طریقے سے توازن کریں گے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان کے ڈاکٹر معین یوسف اور جیک سلیون کی جنیوا میں ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سارے اس کے کانٹورز خطوط جو ہیں وہ بھی ہوئے ہیں کہ آگے چل کے دونوں ممالک میں تعاون کیسے ہوگا. اور جو بھی امریکہ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے بجٹ کے اندر کچھ ایلوکیشن پروپوزل ایسے ہیں، سفارشات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک سیکیورٹی اور ایجوکیشن اور اکنامک اس میں مد میں کچھ انہوں نے اظہار کیا ہے ایک بڑے فنڈز کا بھی. لیکن پاکستان مجھے لگتا ہے کہ اکنامکلی زیادہ ریلائی کرے گا وہ چائنا پہ کرے گا، چائنا کے ساتھ، اور پھر اس کے آگے چل کے مستقبل میں اسی پر سے جنرل باجوہ صاحب نے جو ایک اہم بیان دیا تھا کہ آگے چل کے ہمیں کنیکٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں آپ کسی ایک مخصوص پرزم کے ساتھ نہ دیکھیں. تو
تو یہ جو اکنامک کنیکٹیوٹی ہے وہ جبھی ممکن ہو سکے گی جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، انٹرنل سیکیورٹی ہوگی اور افغانستان کے اندر کسی نہ کسی سطح پر ایک امن کی فضا قائم ہوگی. تو ایک کافی پیچیدہ صورتحال ہے سامنے. جی ګرانو کتونکو تاسو د اویس توحید سینر صحافي او تجزیه نګار د هغې خبرې تاسو اورئ، هغې تجزیه هم تاسو اورئ. اوس به موږ ځو افغانستان ته، او افغانستان کې دغلته کې یو ډېر تکړه صحافي او مدني فعال یا سوشل اکټیویسټ خالد زدران سره موږ خبرې اترې کوو. د هغې نظر به اخلو چې کوم حالات دي نو هغه په کوم ډګر دي، څنګه دي. خالد زدران السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خالد زدران صاحب چې څنګه ویل کېږي چې امریکایي فوجونه هغه وځي د افغانستان نه، نو د دې نه وروسته ستاسو په خیال باندې څه قسم صورتحال وینئ؟ ځکه چې پاکستان کې کم خلک دي نو هغه پخپله هم په تشویش کې مبتلا دي، په افغانستان کې هم جنګ روان دی. تاسو څومره خوشبینه یئ چې د امریکې د تګ نه وروسته به هم په افغانستان کې امن راشي، دغه جنګ به ختم شي که نه؟ ستاسو تجزیه څه ده او تاسو زمیني حقایق تاسو څنګه چې وینئ نو هغه زموږ کتونکو ته بیان کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه تر مخه د خیبر نیوز ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې کې سلامونه ډالۍ کوم. وروسته به راشم ستاسو سوال ته. نو موږ تاسو کلاړ شو د امریکې او د طالبانو تر مابین هغه توافق که وګورو، په هغې کې امریکایانو دا وعده کړې ده، توافق یې کړی دی چې دوی به په 14 میاشتو کې خپل ځواکونه وباسي. چونکې اوس هم افغانستان اشغال دی، د دوی امریکایان دلته موجود دي او د دوی ځواکونه دلته موجود دي، یعنې د هغې توافق نه یو ډول سرغړونه وکړه. خو هغه توافق د افغانستان د مسالې لپاره ډېر د حل لپاره یې ډېره واضحه لار ده. په هغې کې لیکل شوي دي چې د امریکا د وتلو پس به دلته بین الافغاني جوړجاړی راځي، یو سیاسي حل به راځي. دا چې اوس مقابل طرف د طالبانو په خلاف چې کوم طرف دی اشرف غني دوم هغه که د دې مسالې نه په شا کېږي، سیاسي جوړجاړی نه لټوي، په دې کې حل لار نه ویني، نو خامخا به دلته د جنګ حالت ګرمیږي او جنګي ډلې به نور راپورته کېږي. خالد زدران صاحب چې کوم خبرونه راځي هغه دا وایي چې ګنې طالبانو ته پیشکش یا وړاندیز شوی دی چې ګنې هغې ته به په دولت کې 100% څوک 40% یا دي څوک 80% یا دي ونډه به ورته ورکړي، هغې به د دولت کې به د هغې کسان ځای په ځای کړي، وزارتونه به ورته ورکړي. نو په دې حوالې سره ستاسو په خیال باندې دغه قسم پیشکش یا وړاندیز به د افغانستان چې کوم موجوده حالت نو دا به حل طرف ته یا کلارۍ طرف ته بوځي، سوله به راشي؟ دې سره ستاسو په خیال باندې امنیت به تامین شي؟ نه، که موږ هغې طرف ته وګورو، طالبانو طرف ته، چې آیا دوی په دې پسیده باندې راضي کېږي یا دوی دا غواړي چې د دولت سره یو ځای شي، نو طالبان که وګورو هغه قطعا په هېڅ صورت باندې نه د ویش دپاره جګړه کوي او نه د وزارتونو د ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. هغوی وایي چې موږ دلته یو سوچه اسلامي نظام غواړو، یعنې داسې نظام چې ټول افغانان پکې خپل ځانونه وویني، یو نوی نظام غواړي. دې نظام چې د اوس دلته حاکم دی، د دې نظام سره په هیڅ ډول دوی ګډون نه کوي. یو نوی نظام به راځي، هغه چې څنګه شکل به وي هغه به د میز په سر باندې توافق کېږي. خالد زدران صاحب زما ستاسو نه اخرنۍ پوښتنه دا ده چې په چې کوم غربي میډیا ده، ویسټرن میډیا، نو په هغې کې دغه الزام لګي یا تور لګي په طالبانو باندې چې ګنې دوی د زنانو حقوق یا چې کوم اقلیتونه دي د هغې حقوق په پام کې نه ساتي. نو د افغانستان چې کوم عام ولس دی، عام وګړی دی، هغه اکثریتي آبادي ده، نو هغې ته هم تشویش شته په دې حوالې سره. دا چې کوم په مغربي میډیا کې راځي یا د افغانستان په حکومت کې چې کوم ځینې وزیران دي هغوی دغه خبره کوي چې ګنې طالبان به یو ځل بیا د ښځو حقوق به نه مني یا چې کوم اقلیتونه دي نو هغې حقوق به پام کې نه نیسي. نو ستاسو په خیال باندې عام افغان وګړی په دې حوالې سره د هغه څه احساسات دي او د هغه څه نظر دی، څه ذهن دی د هغې؟ یاره د طالبانو ته که وګورو هغوی د عمل خلک دي، کومه خبره چې وکړي په هغې باندې بیا ولاړ وي، یو ځای ته یې رسوي. د طالبانو د مذاکراتي ټیم مرستیال عباس تنیدي صاحب د وروستیو کې یوه ویډیو راغله، هغوی ویلي دي چې د اسلام په جامه کې د نه موږ د ښځو حقوق منو، هغوی ته د تعلیم اجازه ورکوو، هغوی ته د
اطلاعات او کلتور وزارت اجازه ورکو هغوی ښځې کولی شي چې په سیاست کې برخه واخلي، ښځې کولی شي چې خپل بزنس وکړي. یعنې دغه هغه د ښځې حقوق دي چې اسلام هم ورکړي دي، طالبان یې هم ورکوي. یعنې راتلونکي نظام کې طالبان په دې باندې توافق کوي چې ښځې بزنس وکړي، ښځې تعلیم تربیه وکړي، همدغسې فرهنګ کې پرمختګ وکړي، همدغسې سیاسي برخه کې فعالیت وکړي. یعنې هیڅ کله دا کیدای نشي چې طالبان د دې شیانو په خلاف باندې اقدام وکړي. خو دلته اکثریت د عام ولس نظر هم دغه دی. دلته اکثریت عام ولس د طالب تر لاس لاندې سیمو کې ژوند کوي. اوس که افغانستان وګورو، دلته مونږ حالات چې وینو فقط بازارونه او یو څو ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. نور اکثریت عام ولس د طالب تر سیمه لاندې د طالب تر لاس لاندې ژوند کوي. هغوی په دې پوهېدلي دي چې طالبان چې کومه خبره وکړي هغه سر ته رسوي. نو عام ولس کې هم دا نظریه شته. چونکې میډیا ته راوځي، میډیا کې خو طالبان بار بار وایي چې میډیا ټوله د امریکایانو یا د دوی د هغه په لاس کې ده، متحدینو، نو د طالب غږ نه اوري. خو عام ولس سره چې طالب ناسته پاسته کوي، هغوی ته قناعت ورکوي. عام ولس زما په فکر تر ډېره ترې راضي ده. یو جهان مننه خالد زدران صاحب، یو جهان مننه. ګرانو کتونکو، خالد زدران تاسو هم وویل چې په سوشل میډیا اکټیویسټ دی او صحافي دی په افغانستان کې. هغې چونکې د زمیني حقایقو نه خبر دي، نو د هغې نظر ډېر ضروري و زموږ لپاره چې موږ تاسو لپاره هغه نظر پیش کړو. موږ به خپل په افغانستان کې د خیبر نیوز بیورو چیف رفیق شیرزاد ته به ځو. هغه په جلال آباد کې دا وخت کې نیغ په نیغه موږ سره په لاین دی. د هغې نه موږ پوښتنه کوو، موږ سره چونکې وخت ختمیږي نو صرف موږ سره دا یو کوېسچن راځي او هغه د داعش حوالې سره چونکې دې پروګرام کې موږ ډسکس نه کوو. داعش ډېر اهم کوېسچن دی چې داعش آیا دوباره فعال کېږي که نه، څومره خطرات دي، څومره خدشات دي. دغې حوالې سره رفیق شیرزاد تاسو ته موږ پروګرام کې په خیر راغلی وایو او دغه پوښتنه زما ستاسو نه داعش حوالې سره چې کم خبرونه راځي د داعش د فعالیت حوالې سره، نو په دې کې څومره حقیقت دی؟ قصبی سلامونه تاسو د خیبر نیوز کتونکو درانه میلمه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، داعش وسلوال د ننګرهار، پاچین او د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د نن 3-4 کاله وړاندې سر راپورته کړ چې څو کاله دغلته دوام پیدا کړ. د شینوارو ډېرې سیمې یعنې دور تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په داعش وسلوالو باندې تر ټولو غټ بم د بمونو مور بهرنیو ځواکونو پرې وغورځوله. په دغه سیمو ډېر پراخ عملیات شو، خو ولسي خلکو د افغان ځواکونو ملا ور وتړله او د شینوارو دغه سیمې د پچیراګام، د خوږیاڼو یو شمېر سیمې چې وخت نه وخت به طالب وسلوالو سره هم داعش وسلوالو نښتې کولې، ډېر زیان پکې ولس لیده. خو ولسي خلکو افغان ځواکونو د داعش ټغر د دغه سیمو نه ټول کړ. خو د افغانستان شمال په یو شمېر سیمو کې اوس هم د افغان دولت د چارواک په وینا چې په ځینو سیمو کې حضور لري، خو دومره جدي نه دی. بل په پلازمینه کابل کې چې د یو شمېر سیاسیونو سره خبرې اترې وشولې، هغوی ویل د طالبانو په شان داعش دلته هغسې پراخه حضور نشي لرودلی، ځکه د یوې خوا افغان دولت د بل خوا زیاتره سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. خو او داعش وسلوالو هم د کونړ او ننګرهار او په یو شمېر سیمو کې د شمال هم پراخ جنګونه وکړل. د داعش ټغر طالبانو هم ورټول کړ. خو په دې وروستیو کې په کابل کې چې تر ټولو غټ بریدونه وشو، ځانمرګې وشو، چاودنې وشوې، د دې مسؤلیت داعش وسلوالو ډلو په غاړه واخیسته. خو نږدې په دې تېره یوه میاشت دوو کې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات هم ډېر شپیني تیز کړي دي. اعلامیې چې موږ له رالیږي داعش وسلوالې زیاتره ژوندي نیولي، ځینې په عملیاتو کې وژلي دي. خو افغان دولت وایي چې داعش وسلوال یا د افغان دولت کمې وسلوالې ډلې چې دي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې فعالیت کوي، دوی به د ځپلو دپاره بېلابېل عملیات ترسره کړي چې څو پورې وکولی شي د افغانستان خلکو له د آرام ژوند کولو یو فضا برابره کړي. مشکلات او ستونزې شته په دې وروستیو کې. دغه کم چې امریکایي ځواکونو کم د افغانستان نه وتل پیل کړي دي، د افغانستان په تقریبا تر 20 ډېر ولایتونو کې د افغان دولت او وسلوال ترمنځ ډېرې سختې نښتې پیل شوي دي. خو دغه د داعش وسلوالو خطر یعنې ځینې خلک په ځینو سیمو کې ویني، خو په غټه کې سیاسیون بیا وایي چې داعش دلته پاخه مرکزونه لکه د طالبانو په شان نشي جوړولی او داسې غټه خطره نه ویني.
یو جهان مننه رفیق شیرزاد مونږ ته نیغ په نیغه د معلوماتو راکولو ګرانو کتونکو رفیق شیرزاد چې کوم خبره وکړله نو هغه دا ویل چې ګنې داعش په مخکې و 2-3 کاله مخکې چې کوم د هغې پوزیشن ډېر زیات مضبوط خو موجوده وخت کې د افغانستان چې کوم سیکورټي فورسز دي نو هغوی د دغه خلاف عملیات وکړل هغوی په شا کړل اوس دغلته کې خطره شته خو ډېره زیاته لږه ده او یعنې د هغې د حالات چې کوم دي نو هغه د افغانستان د دولت په کنټرول کې دي ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت چې کوم نو هغه سر ته ورسېد موږ کوشش کوو انشاءالله چې په راتلونکي خپرونه کې ستاسو لپاره نور هم دغه موضوعات راوړو او ستاسو چې کوم سوالونه دي د دې حوالې د دې موضوع حوالې سره یا تاسو څه معلومات تاسو ته ستاسو خواهش دی تاسو هغه معلومات ترلاسه موږ کوشش کوو هغه معلومات زمینی حقایق هغه ستاسو مخې ته راوړو او کوشش وکړو چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ورورولي د دوستي د نو دا نور هم پراخه شي تر بیا الله په امان